السلام علیکم. بله ورځ په لاهور زمان پارک کې چې کوم افسوسناک واقعه شوې وه، ریاستي تشدد، جبر، شیلینګ، فایرینګ، خو د ټول نه اهم خبره دا وه چې د نه پس صوبایي وزیر اطلاعات عامر میر چې کوم د حامد میر رور دی، هغه یو ډیر عجیبه بیان ورکړی. هغه وی چې دلته پښتانه دهشتګرد راغلي دي. دا ډیر خطرناک بیان پدې دی چې پښتانه یو خو دهشتګرد نه دي. پښتنو له دوی دا امیج پدې ورکړی دی چې پښتنو په نوم باندې ریاست همیشه د امریکا او د مغرب نه ډالر اغستی دي. پښتانه چې دي هغوی په د پردي جنگ کې چې کوم د افغانستان کې جنگ او دی ولې د جهاد نوم ورکړی او په هغې کې د قبایلو او د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا 70-80 هزار خلک شهیدان شوي دي. دا ټول بیګناه او معصوم وو. دوی په یو ډیر پلانینګ باندې پښتنو باندې دهشتګردۍ لیبل پدې لګی چې بیا پدې په نوم باندې د بهر نه ډالر یالي چې مونږ امن او امان صورتحال کنټرول کوو. پښتانه هغه دي چې چا د کشمیر آزاد کړو په 1948 کې، خو تاسو ټول اودوي د قبایلو نه پښتانه تلیو او کشمیر د آزاد کړو. پښتانه هغه دي چې په هر موقع باندې ستا دا بارډر سنبال کړو، ستا ټول فوج د انډیا سره ولاړ دی او دلته کې چې کم دی پښتنو د دا ټوله قبایلي سیمه سنبال کړې او ته ماته وایې چې پښتون دهشتګرد دی. دهشتګرد خو هغه ستاسو په پنجاب کې دنیا تنظیمونه جوړ کړي هغه دي. نو دا خبره ډیره غلطه ده چې په پښتنو باندې یا وایي چې په زمان پارک کې دهشتګرد وو. محمود خان چې کوم زوړ وزیر اعلی و، هغه یو ډېر ښکلی سوال وکړو. هغه وایي چې پښتانه دلته دهشتګرد راغلي دي، نو ایجنسیان یې اودوي چې هغه د پېښور او د قبایلو نه راتلو او لاهور منځ ته راتلو. نو زموږ ایجنسیانو څه کول؟ زموږ ایجنسیانو په کار چې په هغې لارو کې دا رکاو کړی وي. نو داسې نفرتونه مه پیدا کوي. دا قوم خلکو د قومیت په نوم اول تقسیم کړی دی، بیا یې د علاقیت په نوم تقسیم کړی. پښتانه، پنجابي، سیندي، بلوچي، کشمیری، ګلګیتي چې دا یو ځای نو پاکستان به جوړي. کو ته په دې کې نفرت پیدا کوې نو د پاکستان بقا ته به ډېر نقصان ورسي. او ماته افسوس په دې دی چې محسن داور چرته دی. هغه په دې حکومت کې ناست دی او خلکو ته پښتون ته دهشتګرد وایي، دی ولې خاموشه دی؟ ایمل وری په دې حکومت کې اتحادي دی، ولې خاموشه دی؟ علي وزیر په دې حکومت کې اتحادي دي ځکه چې دې حکومت له د عدم اعتماد ووټ کې د شهباز شریف له ووټ ورکړی دی. ولې وده دي؟ منظور پښتین ولې وده دي؟ دا هغه خلک دي چې دا همیشه صرف د پښتون نوم لي، د پښتون د جذباتو سره لوبې کوي، د پنجاب نه ول نفرت پیدا کوي. دغه ایمل ولی دی به یو ناره ویاله چې ته ورځه پنجاب ګټه او زه به باچا خان ګټم. د دوی والد صاحب چې هغه د نواز شریف سره په اتحاد کې و، د حیدروتی پلار وزیر مواصلات او مشر بلور خان چې هغه وزیر ریلوے و. دوی په هر حکومت کې د پنجابیانو سره په اتحاد کې پاتې شوي دي او تا ته او عوامو کې نفرت پیلاوي چې زما وسایل پنجابي غضب کړي. پکار دا ده چې ایمل ولی، محسن داور، علي وزیر دغه وزیر ته نگران وزیر ته ووایي چې کوچرې ته دا خپل الفاظ واپس نالې یا تا دا خبره غلطه کړې، مونږ احتجاجاً د حکومت نه وځو. که دوی دا حکومت نه پریږدي نو دوی په دې ټولو ګناهونو کې شامل دي. دا ویډیو مې په دې کوله چې تاسو ته خپل پته ولګي چې ستاسو د پښتنو دوست څوک دی او دشمن څوک دی، او کم مو حقیقي لیډر دی او کم مو جعلي لیډر دی. دا هغه جعلي لیډران دي چې کله موقع شي نو د خپل مفاداتو دپاره بیا دوی خاموشه شي ځکه چې د حکومتونو نه ورته ډېر څه میلاویږي. خو ما نه دی کې څه غلطیانې الفاظ غلط شوي نو زه معذرت کوم، خو زه ډېر سخت په دې خفه وم چې پښتنو غونته پرامن، مینې والا، میلمه دوست خلک په دنیا کې یادېږي او په خپل ملک کې موږ ته وایي چې ته دهشتګرد دی. دا ډېره زیاته ناجایزه خبره ده او په دې زما د غوسه او احتجاج زما امید دی چې تاسو به راسره مرګستیا کوئ. کوم مرګستیا یې کمنټ وکړئ او دا پکې ولیکئ چې موږ پښتانه پرامن خلک یو، موږ دهشتګرد نه یو، او دا ویډیو ډېره شیر کړئ. ډېره مهرباني، سوچ پې وکړئ، په سوچ کې ګناه نشته.